كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السلام علیکم. ابرزی ما یو ویډیو شیر کړی و چې په هغه کې یو ډیر انتهایی ښایسته ماشوم سره یو مشر کس ناست دی او هغه مشر کس چې کوم دی یو انتهایی ذلیله کار کوي او هغه ذلیله کار دا دی چې په هغه ماشوم باندې د نشې سیګریټس کوي. اوس دا ماشوم به هم د چا زوی وي، د چا به وراره وي، د چا به خوریی وي، د چا به نوسې وي، خو هغه خلک چې دی هغو سره د خپلو ماشومانو فکر نشته. دا ماشوم د هغو نه داسې بېسوکه دی لکه دا چې یا اوبو راوړی وي یا دا په صحرا کې موندلی شوی وي، ځکه ورسره د هغه فکر نشته او هغه په یو داسې سوسایټي کې لویږي چې هلته کې نور خلک هغه په نشو تماشو راړی او بیا د دغه شان ماشومانو جنسي استحصال چې دی هغه هم کیږي او داسې ماشومان اکثر داسې واقعګانې زموږ مخې ته راځي چې په هغې کې داسې ماشومان خدای مکه یا بیا قتل کړی شي یا بیا د هغو سره داسې زیادتیانې شوي. نو د هغه میسیج مقصد د په هغې باندې ما لیکلي هم و چې تاسو یا ماشومان خپلو ماشومانو خیال ساتئ او که خیال نشئ ساتلی نو بیا ماشومان چې دی نو هغه پیدا کوئ مو. اوس په سیاست ډاټ پی کې باندې پروت و چې په هغې کې لیکلي و چې د سارم قتل کیس کې په کراچۍ کې د هغه مدرسې د مؤذن د موبایل نه څه نازیبه ویډیوګانې او داسې جنسي ټایپ کم دغه چې کوم دي سیکشول ټایپ میسیجونه چې دي هغه برآمد شوي دي. اوس زما د خبرې مقصد دا دی چې اعتبار په هیڅ چا مه کوئ. هغه چې هر څوک وي د خپل بچو په خپله خیال ساتئ. تاسو ته په بعضې ټایم کې خلک ډېر پارسا ښکاري خو هغه ستاسو د بچو سره ډېر څه غلط کولی شي. نو په خپلو بچو په خپله خیال ساتئ ځکه دا بچي زموږ د دې ملک او د دې قوم مستقبل دی. که دا موږ داسې بېسوکه پرېږدو او داسې جنسي درندګانو ته یې پرېږدو نو بیا د دې ماشومانو هغه مستقبل هم تباه شو، د دې ملک او د قوم مستقبل هم تباه شو او داسې غلط یا داسې بېهوده څیزونه بیا مخې ته راځي چې هغه بیا په خوله د ویلو نه وي. نو هر یو سړی چې دی هغه د پلار یا د رور یا د تره یا د ماما یا د نیکه کردار چې دی هغه دا کول پکار دی او د خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. دا ماشومان چې تاسو سکول ته ریږئ نو د دیو نه تپوس کوئ چې ته د چا سره کېناستې، ته د چا سره رالی. کوشش دا کوئ چې دیو په خپله ډراپ کوئ، په خپله یې بوځئ او راولئ، که نه په دیو باندې کړې نګراني چې کوم ده هغه ساتئ چې دیو د یو فضول معاشرې د فضولو خلکو د صحبت شکار نشي او بیا داسې غلط څیزونه موږ ته مخې ته نه راځي. نو دا د هر یو انسان چې دی د هغه فرض دی د خپل اهل و عیال خیال ساته چې دی هغه په هر یو انسان باندې فرض دی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. نو د قیامت پر ورځ به الله پاک ته بیا جواب هم ورکول وي. یوازې دا خو نه ده چې ما بچي پیدا کړو، د دې بچو به د قیامت پر ورځ ته سوال جواب ورکوي الله ته چې دا بچي چې کله ما پیدا کړو د دیو ما څنګه تربیت کړو، د دیو ما اسلامی تعلیم څومره رغه کړو، په دیو باندې ما دنیاوي تعلیم څومره کړو او د دیو نه ما د معاشرې یو ډیر مفید او ډیر پیدامن انسان څنګه جوړ کړو. د دې سیس به تپوس کیږي باقاعده. دا خدا سے نه ده چې ما بچی پیدا کړو او زه به بیا الله ته جواب نه ورکوم. الله ته به تر دې هر څه جواب ورکوي چې ستا د بچو تربیت څنګه وشو، ستا په بچو ته خیال ساتلی او که نه ساتلی. کو تا په خپلو بچو خیال نه ساتلی او داسې دې پرېښودي
نو د قیامت په ورځ به ګورې ته د الله پاک د عذاب چې دی د هغې مستحق یې ځکه ستا نه به د دې تپوس کېږي چې ته بیا مشر ولې وي، بیا ته پلار ولې وي، او بیا ته یا ماما یا نیکه یا مور ولې وي. د دې هر یو څیز به بیا خدای پاک ستا نه تپوس کوي. نو ځکه د خپلو بچو چې دی د هغې انتهایي خیال ساتل پکار دی. او دا بیا معاشره کې به بیا بګاړ هم نه راځي او داسې خلک به بیا زموږ معاشره خرابوي هم نه چې موږ په خپلو بچو خیال ساتو.